السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معزز دوستانو، د ټول امت مسلمو لپاره یو مختصر پیغام دی او ډیره اهمه مسله ده. څومره مسلمانان چې هم دا مسله اوري، د دوی دا فرض جوړیږي چې دا مسله دی نور مسلمانانو ته ورسي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په تاسو کې څوک یو ناکاره غیر شرعي کار ویني، نو د اولنې فرض دا جوړیږي چې د په لاس باندې منع کړي. که د لاس طاقت نه په خوله باندې دی منع کړي، که د خولې طاقت نه زړه کې دی بد وګڼي چې دغه ناکار او غیر شرعي فعل ته دی مایل نشي. نو زما استاد چې څومره وسعت او څومره طاقت وي، نو دومره به مونږ امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوو. د تیر یو څو ورځو نه سداسې قسمه اپلیکیشن او ایپس راوتلي دي چې هغه خلکو له قرض روپۍ ورکوي، قرضه ورکوي، خو بیا په وخت ادایګۍ کې واپس چې دغه قرضه وصولي، نو بیا د زیاته قرضه وصولي او زیاتې پیسې د وصولي. دا مسله واورئ چې دا سود دی، په دې کې سبل سهیلا بانا نه جوړي. وجه دا ده چې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیغام پرېښودی، مطالب العالیه کې حدیث مبارکه دی. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ دغه حدیث نقل کړی دی، 1440 رقم الحدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک فرمایي کل قرض جر منفعه فهو ربا. هر هغه قرض چې ته په کومه طریقه باندې اصول کی، انلاین اصول کی، برای راست اصول کی، اپلیکیشن په ذریعہ باندې اصول کی، سیس په ذریعہ باندې قرض چاند را واخلي او بیا دا قرض واپس کې او په دې قرض باندې ته نفع حاصله، ته زیات پیسې حاصله، نو دا څه دی؟ سود. دا واضح سود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سود فرمایي. او بل حدیث مبارکه داسم دی چې کل قرض جر منفعه فهو وجه من اجور ربا. هر هغه قرض چې پاغي باندې نفع حاصلېږي دا د سود د اقسامو یو قسم دی. او دغه رنګ زموږ د فقه چې کوم کتب معتبر دي، فتاوی شامی، عالمگیری، ټول کې دا مسله ذکر ده چې کل قرض جر نفعا فهو حرام. هر هغه قرض چې هغه نفع حاصلونکي قرض دي، ته قرض ورکی او سبالتی یا بل سبالتی په وخت ادایګۍ کې پاغي باندې زیاتی نفع حاصله، نو دا سود دی. او سود دومره یو عظیمه کبیره ګناه ده، دومره لوی ګناه ده، ډیر زیات وعید نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شرک نه وروسته د سود بیان کړی دی. دومره وعید د بل ګناه نه دی بیان کړی. الله جل جلاله قران کریم کې فرمایي اے مؤمنانو، د الله جل جلاله نه ویریږئ او د سود دا کاروبار پرېږدئ. ان کنتم مؤمنین، که چرته تاسو مؤمنان یې. که د سود کاروبار هم پرې نه ښودو، نو بیا څه حساب دی؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که تاسو د سود دغه عمل پرې نه ښودو، نو بیا د الله د الله د رسول د طرف نه جنگ ته تیار شي. الله جل جلاله په خپل کلام کې اعلان جنگ کړی دی هغه خلکو ته چې د سود کاروبار کې اخته او د دې نه نقل لري. نو که څوک پچا کې همتي او د الله او د الله د رسول سره جنگ ته تیاری، خو بیا ټیک ده. او که دا همت څوک نشي کولای، نو د سود د کاروبار نه قرار شي. د سود 1 روپۍ 1 درهم چې چا استعمال کو او د ته پته و چې دا د سود روپۍ ده، نو تاسو پته شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه انسان په باره کې څه فرمایي؟ مشکات المصابیح په باب الربا په 3 فصل کې حدیث مبارکه دی. نبی رسول الله والسلام فرمایي درهم ربا یاکله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیه. هغه انسان چې هغه د سود 1 درهم استعمال کوي، 1 روپۍ استعمال کوي، او د پته چې دا د سود روپۍ ده، وای دغه انسان د 14 زناونه چوکي د دینه زیاته ګناه ده. دغه 1 درهم د 1 درهم د سود دغه ګناه ده چې 14 زله سود زناو کی او د 1 روپۍ د سود استعمال کی، د ګناه ته زیات. او الله جل جلاله خپل کلام کې فرمایي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هغه خلک چې هغه د سود کاروبار کوي، د قیامت په ورځ باندې به دغه خلک نه پاسي، مګر په دې حال کې به پاسي چې د شیطان د اثر په وجه باندې به دا انسان لیونی دی، به د لیونو حرکات کوي. د لیونو په صورت کې به د قیامت په ورځ باندې پاسي. د دې وجه بدای چې دغه شان خلک چې دی دوی دغه سود لپاره حیله ګوري، بانه ګوري، او دې لپاره یو د جواز یو صورتونه او تعویلات ول ګوري، او دوی دا سود حلال ګڼي. او حرام ته چې چا حلال وي، دا سړی اعتقادا کافر دی، د کفر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سود د ګناه ویواله بیانې
فرمایي موجم کبیر کې امام طبراني او موجم اوسط کې او مجموع الزوائد کې امام هیثمی دا حدیث نقل کړی دی. شرح السنه امام بغوی باب وعید اکل الربا کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الربا 73 بابا، د سود د ګناه او یا درجې دي. وایسرها ان ينكح الرجل امه، او د ټولو نه اسانه ګناه، د ټولو نه کمزوري ګناه دا ده چې یو انسان د خپل مور سره زنا وکړي. سوچ وکړئ د سود څومره لویه ګناه ده، او موږ او تاسو په دې معمولی لالچ باندې چې ګوره موږ ته په اسانه باندې قرض ملاویږي او موږ دغه اپس په ذریعه باندې دغه اپلیکیشن لکه پر وخت اپلیکیشن دی، ایزی پیسه لون اپلیکیشن دی، یا داسې نور قسم اپلیکیشن دی چې د هغې په وجه باندې موږ ته یو 100 روپۍ ملاویږي، نو موږ او تاسو سود طرف ته مایله کېږو او موږ سود کوو. حالانکه د سود د عذاب دا نن سبا چې په موږ او تاسو باندې کوم عذابونه دي، دا کومه قدسالي چې روانه ده، د اوبو غوندې عظیم نعمت زموږ او ستاسو نه هغه په ښکته باندې روان دی، هغه خدای پاک اخلي. دې وجه سره وجه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کړې ده چې ما من قوم یظهر فیه الربا الا اخذوا بالسنه، چې هر هغه قوم چې په دغه قوم په دې معاشره کې سود عام شي، سود پکې ظاهر شي، په ښکاره باندې پکې سود وي، نو دغه خلق دغه قوم الله جل جلاله په قاب باندې نیسي. وګورئ په دغه معاشره کې چې کوم ګناهونه ډېر په ترقۍ باندې روان دي او ډېر ښکاره روان دي او ډېر ظاهريږي، نو سود په دغه ګناهونو کې یو ګناه دا دی چې زموږ استاد په معاشره کې ډېر په ترقۍ باندې روان دي. او دغه حدیث بل حصہ دا هم ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالرعب، هر هغه قوم چې هغه کې رشوت سیوا شي، کرپشن پکې سیوای، رشوت په دغه قوم کې سیوای، نو الله جل جلاله دغه قوم په رعب باندې نیسي، دیو مرعوب کوي. دغه قوم الله جل جلاله غلام جوړي. نن سبا وګورئ مسلمانانو ملکونو ته، خاص کر زموږ د خپل پاکستان ملک ته چې دا څنګه د غلامۍ ژوند تیری، دا ولې د غلامۍ ژوند تیری؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې نبی رسول الله وسلام پیشنګویي 1400 کاله مخکې کړې ده چې هر هغه قوم چې په هغه قوم کې رشوت سیوای، دغه قوم باندې بل پاسه نور خلک مسلطي، دغه قوم په مرعوبي، دا قوم په غلامي، دا د خپل غلامۍ نه آزادي تر څو پورې چې دوی رشوت نه قرار شوي، تر څو پورې چې دوی د سود نه قرار شوي. او همدارنګه بل پیشنګویي نبی رسول الله وسلام دا فرمایلی ده چې بین یدی الساعه چې د قیامت تر راتلو مخکې د قیامت علامات بدای چې په یو قوم کې با، په معاشره کې با، په دنیا کې با زنا به پکې عام شي او شراب به پکې عام شي او سود به پکې عام شي. نو همدغه د فتنې دور دی. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی مخکې 1400 کاله چې را روانه زمانه کې با. یعنی یو حدیث داسې دی، ابو داود شریف په کتاب البیوع کې دا حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یاتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا آکل الربا، چې داسې د فتنې دور به راشي چې یو کس به باقی پاتې نه مګر دی به سود خوري، دی به سود خورونکی. فإن لم يأكله أصاب من بخاري، او چې څوک سود نه خوري په هغې باندې هم د سود هغه بدبویي چې ده، نو دا به دته رسي، د سود هغه ګرد و غبار دا به دته رسي. عرض مې دا دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو د سود نه منع کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، مسلم شریف کې حدیث دی چې کله زه معراج ته لاړم، یعنی اسمان ته وختمه، د اسمان کې ګړزا، برېښنا، تندر، د هغې نه وروستو په یو قوم باندې تیر شوم چې دغه قوم داسې و چې دومره لویې خېټې وې لکه کورونه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما د جبرائیل امین نه تپوس کو، یا جبرائیل من هؤلاء، اے جبرائیل امین دا څوک دي دا خلک چې دومره لویې خېټې نیولې دي چې په دغه خېټو کې ماران او لړماران د بهر نه ښکاري. نو ما ته جبرائیل امین وویل چې اے د الله رسوله هؤلاء اکلة الربا، دا هغه خلک دي چې دوی به سود خوړو، د سود کاروبار به کوي، د سود نه به نه قلاریده. مسلم شریف کې حدیث دی باب لعن آکل الربا کې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې دی په چا باندې؟ آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهديه وقال هم سواء. نبی رسول الله فرمایي چې سود کاروبار کوي، څوک د سود دا لیکل کوي او څوک په سود باندې گواهان پیش کوي او څوک سود خوري او څوک د سود گواهی ورکوي،
دا ټول نبی رسول الله فرمایي سودخواره دي او د سود په عذاب کې به دا ټول برابر او په دې خلکو باندې به د خدای عذاب. امام حاکم مصدرک کې حدیث نقل کړی دی او امام بیهقي شعب الایمان کې دا حدیث نقل کړی دی اذا ظهر الزنا والربا في قريه چې کله په یو قوم کې زنا عام شو او په یو قوم کې سود عام شو فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، دغه قوم په خپل ځان باندې په خپل د خدای عذاب حلال کو، ځان د خدای عذاب له دعوت ورکو چې د خدای عذاب د قوم باندې راشي چې کله په دې قوم کې سود زیات شي. غرض میرا دی چې د تیر یو سورونو دا مسله ډیره اهم ډیره عامه شوې ده او ډیر خلک په دې کې اخته شوي دي چې دغه اپلیکیشن په ذریعہ باندې بر وخت اپلیکیشن دی، ایزی پیسه لون اپلیکیشن دی یا برای راست څوک داسې قرضه اخلي چې په هغې باندې واپس په وخت ادایګي کې زیاتی نه په حاصلوي، نو دا ټول سود دی او د سود دا دومره عذابونه دا مختصر غوندې ما تاسو ته عرض کړه، د دوی نه زیات په نورو کتابونو کې موجود دي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو د دغه کبیره ګناهونه خاص کر د سود او د زنا د شرابو چې د دې زیات وعیدات بیان شوي دي، الله جل جلاله ټول امت مسلمه د دې په خپل حفظ او امان کې وساتي او الله جل جلاله دې دا کومې خبرې چې بیان شوي کوم احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم آیاتونه د قران کریم چې دراوت شو، الله جل جلاله موږ تاسو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او بل ته د رسول توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین.